یو صحابي راغی د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو صحابي ته ورشه وایي دته سوره زلزال شروع کا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. د دې ترجمه ګوره عظیمه ترجمه ده. الله دې معافي کړي خو موږ خبر نه یو د قرآن د دین نه خبر نه یو. هغه صحابي راغی د صحابي ته کېناست سوره زلزال ورته شروع کړه. اذا زلزلت الارض زلزالها وایي کله چې الله دا ځمکه اجړه کوي په زړه کولو باندې وایي وقال الانسان ما لها او دا ځمکه او دا قبرونه هر څه بار راولي ډېرې بار راولي. وقال الانسان ما لها او انسان وی الله دا څه شی دی دا هغه ډیری اوسره دي چې ما په جنگونه کول دا هغه سره دي چې ما به مسلمان له دوکه ورکوله دا هغه مال دی چې ما په خپل رور مړ کړو دا هغه مال دی چې د دې مال د وجې نه ما د پلار ګریوان ته لاس اچولو دا هغه مال دی چې په دا مال کې ما د مور تمیز نه دی کړی دا هغه مال دی چې ما د لور حق نه دی ورکړی دا هغه مال دی چې ما د مور او د خور حق نه دی ورکړی دا هغه مال دی چې ما د بل مسلمان سره په دا باندې جنگ کړی دی دا هغه مال دی چې د خپل اولاد دپاره ما د بل مسلمان خاطر نه دی کړی. الله دا مال څنګه ډېرې پراته دي زما محترم انسان به وقال الانسان ما لها الله دا څه شی دی الله دا څه شی دی ډېرې دې راوغورځول دا مال چې موږ پې جنګونه کول اوس خلک د دې ډېرو د پاسه خیجي او متیادې کوي زما محترمو. وایي دغه صحابي لګیاو کله چې دې آیات ته راورسېده چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره او هغه چا چې یو عمل د ذرې موافق د خیر عمل وکړه خیرا یره دا به دې د قیامت په سبا باندې وویني د محشر په ورځ باندې به دې د ښي لاس په دغه باندې وویني. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره او که د یوې ذرې موافق شر دې وکړه نقصان دې وکړه غلطه جمله دې د خولې نه ووته د قیامت په سبا باندې به دا ووینې. دا صحابي چې دې له راورسېده مخاطب صحابي ورته وایي باس دومره نصیحت ډېر دی دی وایي نه صورت پوره کوم وایي نه ما دپاره دا نصیحت ډېر دی دی راغی نبي علیه صلات وسلام مبارک له راوسته د الله رسوله ما صورت پوره کړی نه دی دی ما ته وایي بس دلته بند کا. نبي علیه السلام مبارک ولې د الله رسوله ما ته پته ولګېده ما نصیحت حاصل کړه چې په دنیا کې قرآن کې د رب تذکره وکړه چې ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره چې د یوې ذرې د خیر حساب هم کېږي ومن یعمل مثقال ذره شرا یره چې زما رب د یوې ذرې د خیر او د شر خبره کوي قسم دې نور څه پاتې نه شو بس زه پوه شوم دا دین کافي دی زما لپاره ټول څوک سره سبحان الله چې الله په دنیا کې د یوې ذرې د خیر او د شر حساب کوي بس نوره خبره نشته. زه پوه شم چې د یوې ذرې نقصان مې وکړه د قیامت پر ورځ به راته ښکاره شي او تا ته پته شته چې په ډېرو باندې لګیایي په ډېرو په ارامي-توبونو باندې لګیایي تا ته پته شته ده او که درته پته وي نو ځان دې پې ناجاڼه کړی دی زما محترمو ځان دې پې ناغرضه کړی دی. د الله سره موږ وعدې وکړو الله زه به دا کار کوم الله زه به دا کار کوم خدایه تا سره مې وعده ده ګویه توبه وباسم چې جومات راشم بجلیګر مولوي صاحب او چې د جومات نه بار شي بیا په ارامي-توبونو باندې سر شم. زما تقوا ایمان فقط د جومات پورې محدود دی. جومات کې ناست یم نو ایمان مې شته ما کې جذبه هم شته ما کې تقوا هم شته ما کې ایمان هم شته ما کې اسلام هم شته ګویا ما کې دین هم شته تقوا هم شته لیکن د جومات نه بار شم تقوا ختمه ایمان لاړه اسلام ختم مذهب ختم مسلک ختم فقط زما او ستا که پاتې دنیاوي فایدې ته ګورم زما محترمو. تا دا سوچ کړی دی تا دا سوچ کړی دی چې ته زما محترمو یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام